السلام علیکم دوستانو، نن یم تاسو سره په نوې ویډیو کې. امید لرم چې تاسو به ښه یې، انشاءالله روغ جوړ به یې، صحتمند به یې. نن در سره ویډیو شیر کوم د علي خان بھائی چې تاسو پویټرۍ په ټیک ټاک باندې لایکې باندې څنګه اپلوډ کوئ او څنګه ځان د ټیک ټاک د شاعرۍ ویډیو ډیزاین څنګه جوړوئ. نو تاسو به ټایم نه ضایع کوم او تاسو سره زه د علي خان بھائی دا ویډیو را شیر کوم. تاسو هم ویډیو ګورئ او شیر کړئ او زه هم دا ویډیو ګورم. نو کو ویډیو مو خوښه شوه نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او کومنټ ضرور وکړئ. تر راځئ دوستانو چې دا ویډیو سره وګورو. لکه دا وګورئ تاسو یې هم په تاسو ته ښکاري یا داسې ګورئ ورته مطلب تصویر دی، ویډیو ده، په هغې باندې د پاسه لیکل دي خو په ښایسته ډیزاین کې. دا وګورئ تاسو مثال په طور ما پکې دا اوس دا خپل جوړ کړو. تاسو وګورئ چې زه یې درته لږ هغه کړم که نه. ګورئ نو دا ډېر ملګري رابطه وکړه چې علي بھائی دا څنګه جوړېږي. بیا خاص طور دا ټیک ټاکر چې کوم دي د هغوی دا ډېر زیات خوښېږي که نه. په ټیک ټاک کې دا وایرل روانې ټرینډ دي. دا وګورئ تاسو یو تصویر دی او په هغې باندې داسې لیکل دي یا ویډیو ده. په ویډیو باندې هم تاسو وګورئ مخامخ داسې لیکل کولی شئ په خپل طبیعت باندې د هغې سره خپل هغه وراچولی شئ. دا ډېر وایرل روان دي او دې سره د ټیک ټاک آی ډي چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته وایرل دي، یعنې ویوز پرې ډېر زیات راځي. دا د خلکو ډېر خوښېږي او بیا خو موږ ناکامه شقان ډېر زیات دي که نه. نو دا د یو ملګري پوښتنه وه، بلکل نننۍ ویډیو زه هم په دې باندې ده او زه به نن تاسو ته په دې باندې یعنې شارټکټ در کومه، یعنې بلکل اسانه طریقې راته ښیمه. دا به پکې نه وي چې یاره دا وکړئ او دا مطلب 20 او 25 منټ ټوټوریل نه دی، یو 10-9 منټ ویډیو به یې ګورئ. ورته ټول اول مخکې به تاسو یو کار وکړئ چې د خپل موبایل ګوګل ته به ورشئ. لاول به تاسو دا چې کوم دی دا ډاونلوډر اول ډاونلوډ کړئ. یو ډاونلوډر دی چې تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ ته وایي سنیپ ټیوب. ما سره د مخکې نه موجود دي. تاسو به ولیکئ سنیپ ټیوب، به داسې په ګوګل کې ولیکئ نو تاسو ته به راولي مخامخ. دا به چې کوم دی څه کوئ ډاونلوډ به ووهئ نو تاسو سره ډاونلوډ شي. ما سره مخکې نه یو موجود دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به انسټال کړئ. سنیپ ټیوب وشو، ډاونلوډ زموږ سره راغی. دا دی زموږ سره په موبایل کې سنیپ ټیوب چې کوم دی د مخکې نه موجود دی. دا دی ټیک شو. اوس به بل یو کار کوئ، په دې سنیپ ټیوب کې به ورځئ، دې ځای کې به په دې یوټیوب کې څه لیکئ. دا ډېر امپورټنټ ډېره زبردست شارټکټس دي. ګرین سکرین پښتو پویټري به ولیکئ یا پښتو ګرین سکرین پویټري. ډېر شی به تاسو له راوړي. تیار لیکل دي خلکو پې چې کوم دی وایسو ورکړی دی، تیار لیکل دي. ګورئ مثال د ولیکئ دا چې پکې دا تاسو سره ګرین سکرین پاړلې ضرورت نه، تاسو سره ګرین سکرین پاړلې ضرورت نه، تاسو سره نور ضرورت نه. تیار ورشئ او په یوټیوب ولیکئ ګرین سکرین، هغه ډاونلوډ کړئ. تاسو ته نور طریقه به دی ټیک شو. تیار مطلب څه دلته کې یو بل لرم. دا وګورئ په چا ګران شي لږ څه وخت کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي عامې لسانې خو بس نوم یې د جانان شي. اوس به دا مونږ ډاونلوډ کوو. ګوره ډاونلوډ مخامخ تاسو ډاونلوډ کړئ 720 PHD. دا یو مونږ ډاونلوډ کړو. دې ځای نه به تاسو ګرین سکرین ډاونلوډ کړئ په یوټیوب کې او د دې ځای نه به وځئ. اوس دلته کې یو بل اپلیکیشن دی ایډیټینګ، په هغې کې زبردست ایډیټینګ کېږي. زه به کې خپله کوم، هغې ته وایي انشاټ. انشاټ به تاسو ډاونلوډ کړئ، پلی سټور ته به لاړ شئ. دا پلی سټور کې موجود دی. پلی سټور کې دلته به ولیکئ INSHOT. یو منټ آیا تاسو دا ویډیو شیر کړئ که نه؟ زه به تاسو له داسې ویډیو ژاړم. ګوره دا په دې باندې چې کوم دی محنت کېږي، د دې محنت صله خو راکوئ که نه. زه دا ویډیو شیر کړئ او که دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا پیج هم ورسره فالو کړئ. صحیح ده. داسې ویډیو به درته لاړم. ویډیو مې شیر کړه وشو. راځئ تاسو به انشاټ چې کوم دی هغه تاسو څه کوئ ډاونلوډ کړئ. نو ما مخکې نه دی اوپن به یې کړم. زه اوس په دې کې ایډیټینګ کوم. ګورئ په 2 منټه کې ویډیو مخامخ کاري. په پلس باندې به کلیک کړئ. دلته کې په پلس باندې
خو زه اوس په تصویر باندې کوم. په تصویر به څنګه په ویډیو باندې یو فوټو به راولو زما مخامخ یو تصویر به مثال په طور باندې دا تصویر مې خپل راواغستو که نه خپل تصویر و صحیح ده. په دې خپل تصویر باندې زه کوم دا به لږ غټ کړم مثال په طور یو 20 سیکنډ ته به ورسوم. دلته کې د دې نه کېږي غټېږي ایډیټینګ زده کړه ایډیټینګ باندې فوکس وکړئ مطلب 24 سیکنډ 20 سیکنډ پوره شو. اوس په دې کې هغه ویډیو به څنګه راچو دا ټیپ دلته مخامخ یو آپشن دی پی آی پی به لیکلی به دې به کلیک کړئ. اوس دغه ویډیو ته به راشئ او دا دی 13 سیکنډه نه غلط شو واپس به دلته راشو دلته به راوالو دا دی 13 سیکنډه. اوس به دلته کې موږ د خپله چې کوم تصویر دی دا به لږ کټ کړو څه به یې کړو کټ به یې کړو ګورئ 13 سیکنډ به یې کړو. نو 13 سیکنډ فوټو شو او 13 سیکنډ ویډیو شو. دا دی زموږ هغه ویډیو دی ټیک ګوره ته لږ داسې غټ کړه. نو دلته به اوس موږ دې څه ورکړو دې ته کروما کی به لګو مخامخ یو آپشن دی کروما یې لیکلی وګورئ ورته په دې به کلیک کوئ دا به لږ دې خوا کوئ دا به لږ داسې کوئ. اوس ګورئ ورته ګوره اوس لیکل دې ګوره کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي عام انسان خو بس نوم یې د جانان شي. ټیک شو په دې طریقه باندې دلته کې ټول کار د دې کانفس دی. دلته کې دا موږ د ټیک ټاک دپاره جوړو یوټیوب دپاره سنیپ چاټ دپاره انسټاګرام دپاره نو فریم. نو دلته کې به تاسو ټیک ټاک منتخب کوئ په دې کانفس کې په دې اول سر کې په دې کې کانفس او دلته کې ټیک ټاک 9.16 ټیک ټاک دپاره او 16/9 دا چې کوم دی د یوټیوب دپاره. نو موږ به ټیک ټاک منتخب کړو او دا بیا تاسو د تصویر دې نه وړکې کولی غټ کولی هم شی تاسو خوښه ده چې څنګه کوئ په سکرین باندې وګورئ دې ځای نه شي دا سپین ښه دی سپینوالی پکې مزه کوي بیکګراونډ. اوس ګورئ کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي اوس په دې باندې ته خپل وایس اوور هم کولی شي. مثال په طور که ته وایې چې یار زه نه غواړم چې د دې کس ته اواز پېژني نو ګورئ دلته په دې به کلیک کوئ دا والیوم دی دا به مکمل دې ځای نه ختم کړي د هغې اواز ختم شو. ګورئ د هغې اواز به اوس نه وي زه بیا خپل اواز کوم. څنګه به کوم میوزیک ګوره ته ګوره ته ریکارډ while using the app ګوره کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي عام انسان خو بس نوم د جانان شي. صحیح ده خو دغه هم ښه دی او تاسو پې خپل هم کولی شئ خو زه نه غواړم چې زه پې خپل وکړم زما دغه ملګري اواز ټیک دی برابر دی. نو دا به اوس موږ داسې کار وکړو واپس په چې کوم دی د دې هغه وایس والیوم واپس ترې واکړو د دغې دا اواز څه شي ګورو دی کوم انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي تاسو پې خپل هم شئ او د دې دا تیار ګور دا یو شارټ کټ وښه سنیپ ټیوب ته راغلم هلته مې سنیپ ټیوب ډاونلوډ کړو د هغې نه مې ویډیو ډاونلوډ کړه دلته رانه ایډیټینګ مې وکړو. اوس یو بل کار پاتې دی په ټیک ټاک کې زموږ سره ویډیو چې 50 ته ویډیو شیر کړئ ګورئ دا زموږ سره سیو کېږي صحیح ده. په دې کې مې نور موږ هېڅ کار نه کوو زموږ ټول کار چې کوم دی دا زموږ سره سیو شوه. دا پکې ایډ راځي بالکل فری اپ دی ګورئ یو روپۍ پیس نه لګي. ایډیټینګ سکلز زده کوئ سکلز خلکو له جوړوئ لیږئ ورته صحیح د دې خلک پیسې هم اخلي. دلته کې دا ما وکړو زما سره ویډیو تیاره شوه. اوس یو بل کار پاتې دی چې هغې ته وایي ټیک ټاک. اوس به ټیک ټاک ته راشئ تاسو نارمل یوز کولی شئ ګوره په دې ان شارټ کې ډېرې ګوتې دي ډېر کار پکې تاسو کولی شئ خو که په خپلې شئ. ټیک ټاک ته ورغلم دا پکې ما مخکې یو بل جوړ کړی و پرې پلس په کلیک کړم او دی زه راواغستم خو دې اپلوډ به تاسو کلیک کوئ په دې اپلوډ باندې چې کله تاسو په اپلوډ باندې کلیک کوئ ښه په دې اپلوډ چې کلیک کوئ نو دا رابره زموږ سره ویډیو جوړه شوې ده نیکسټ. اوس دا به نیکسټ کوئ ټیک ټاک ته دا ویډیو موږ خېجو ګورئ ورته اوس په دې کې زه ډېر افیکټس ورکوم هغه غوندې افیکټس ورکوم که نه دا یاد ساتئ ټول کار اوس په دې په ټیک ټاک کې ګورو ته ښه افیکټس په افیکټس کې ګورئ ما ته زوم لږ دی زوم کړمه ټیک شو لیک هم ورکولی شئ تاسو خپله خوښه ده خو دا هم نه یې خوښ نو دلته کې راشئ دې کې یو بل دی دا ډېر زیات مزیدار افیکټ دی یو هارټ ببل دا هم ورچولی شئ داسې که دا هم نه یې خوښ دا زما ډېر خوښ دی فایر ورک هم شئ وګورئ ورته فایر ورکس دا هم ورچولی شئ که دا ستاسو نه یې خوښ بلکل بیکګراونډ داسې فلم ټایپ کې هم ورچولی شئ خو دا زما نه دی خوښ. سټریمر دا ډېر مزیدار دی وګورئ سټریمر چې کوم دی په دې باندې وګورئ ما پې ګوتې ښودې دی کلکه ګوته او بې داسې نیسئ صحیح ده دا به داسې نه پرېږدي نو هلته کې وګورئ بیا بې ګوته کېدی ټیک شو. زموږ سره چې کوم دی اوس وګوره سیو اوس ورته ګوره اوس په څنګه مزه کوي په دې کې تاسو ډېر نور هم کولی شئ په خپله پرې کار وکړئ خو دا سمپل شارټکټ مې درکړی د پاسه پې لیکل هم کولی شئ په دې کې څه پې لیکل غواړئ خو لیکل به نه وي ښه صحیح ده.
اوس دلته کې افیکټس په افیکټس کې بیا چې کوم دی تاسو د موشنز دي سټیکر دي ټرانزیشن دي په دې کې چې کوم دی دلته یو ټرانزیشن دی داسې دا پې ور واچوئ چې بې اختیاره په چا ګران شي اوس د دې زه مزه تاسو ته ښیم لږ صبر انسان خو بس نوم یې د جانان شي ټیک شو کوم انسان چې بې دلته کې سټیکر شو موشن شو زموږ سره دا زموږ سره اوس تیار شو ګورو ګران شي عام انسان خو بس نوم یې د جانان شي صحیح شو دا نیکسټ کوي او دا ویډیو تاسو پوسټ کوئ ټیک ټاک ته وخېږوئ نو ټیک ټاک ته بس تاسو دا ویډیو تیاره شي او د ځان سره په ګیلرۍ کې مثال دا اوس ما پوسټ کړه صحیح ده دا زما سره پوسټ شو دا په دې کې ټیک ټاک ته ما وخېږو دا زما ټیک ټاک آی ډي ده 4,54,000 فالوور تاسو هم هلته کې فالو کولی شئ دا زموږ سره دلته کې په ټیک ټاک کې په ګیلرۍ کې به هم سیو شي دلته کې او تاسو یې خلکو ته هم لیږلی شئ صحیح ده نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی په دې کې تاسو ویډیو ایډیټینګ کولی شئ مزیدار دوستانو دا د علي خان باندې ویډیو ما په ریاکشن وکړو کو ساتو ویډیو خوښ شوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او علي خان باندې چینل سره سبسکرایب کړئ چې د پښتو لپاره هغوی ډېر زیات کارونه وکړي د پښتنو لپاره پښتنو د روچتېدو لپاره ډېر زیات لګیا دي مهنت کوي او کو دا ویډیو دی په اردو کې کړی وي یا په بل ژبه کې کړی وي به ډېر زیات فالوورز ډېر زیات نو زه ډېر خفه شم ځکه چې دوی خو د پښتنو لپاره ډېر زیات مهنت کوي او لګیا د هغې د روچتېدو کوشش کوي نو ما کې کوم څه لږه ډېره جذبه راغلې وي نو هغه هم د دې ویډیوګانو نه دې ویډیوګانو ما کتې نو ما ویل راشه یار خو د دې خبره هم صحیح ده ما هم چینل شروع کړ د ویډیوګانو مې اپلوډ کړې نو ما راشه دې ویډیو په ریاکشن وکړ اپلوډ یې کړ دوستانو امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شوي ان شاء الله او بیا ملاوي وګورئ بل ویډیو کې السلام علیکم